او هغه دا دی چې زمونږ سره چې کومه زرعي ځمکه ده چې په چا باندې مونږ کرونده کوو نو هغه مسلسل کمیږي لګیا ده. څه که تاسو ته یاد نو د جون په میاشتې نه سیلابونه را روان دي نو ډېره ځمکه پکې سیلابونه یوړه. بیا هغې نه پس چې کومه ځمکه پاتې شوه نو هغه ځمکه اوس وایي چې د کروندې هم دومره قابله نه ده. بله چې کومه ځمکه مونږ سره شته دی نو په هغې کې هم مونږ زیاترو ځایونو کې اوس کورونه جوړو، هاوسینګ سوسایټیانې پکې جوړېږي لګیا دي او دومره لوی لوی هاوسینګ سوسایټیانې پکې جوړېږي چې د هغې څه حد نه وي. یو ورکوټی غوندې ښار به وي، په هغې کې به 5-6 هاوسینګ سوسایټیانې به روانې وي او د ځمکې دپاره زمونږ بخښنه غواړم نو زمونږ چې کوم هغه لالچ دی د هغې د کمېدو اړوسنوم نه راځي. که موږ په ښارونو کې ګورو که موږ په کلو کې ګورو، موږ ځمکه مسلسل موږ ځمکه حاصلول غواړو، که هغه زمونږ خپله وي او که پردی وي بس موږ وایو چې دا دې زمونږ وي. او هغې کې موږ دا ګورو لګیا یو چې په دې کلو کې ګیر چاپېره په دې کلو کې د پېښور او د غټو ښارونو سره نږدې چې څومره کلي دي نو په هغه کلو کې لګیا دي خلک په پټو کې کورونه جوړوي. اول به د علاقو کې د خلکو غنم کېده او خلکو به هغه غنم نه صرف خپلو خپلوانو ته ورکول بلکې چې څوک به یې نه پیژنده نو هغه ته به هم لږ پکې ورکړه، لږ به پکې د الله په نوم باندې هم ورکړه. اوس هغه خلک که هم زه ډېر خلک پیژنم په خپله چې هغوی د بازار نه غنم اخلي او بیا وایي چې ګراني ده او ګراني ډېره زیاته شوه ځکه چې په پټو کې چا اجره جوړه کړه نو اجره هم دومره غټه جوړه کړه چې د خپل ضرورتونو نه ډېره زیاته که کور یې جوړ کړو نو هغه مسلسل دومره لوی لوی کورونه خلکو د مونږ خو مقابله هم یو بل سره کوو چې د پلانکي کور دومره دی نو زما کور به ولې د هغې نه ورکوټی وي. نو مونږ دومره لوی لوی کورونه جوړ کړو چې اوس په هغې کې زما په خیال باندې چې څه زموږ د کار څیز دی هغې دپاره ځمکه کمه پاتې شوه. نو که دا ځمکه اوس کمه پاتې شوه نو مونږ سره دا مسله چې اوس جوړېږي لګیا د په راتلونکي وخت کې زموږ آبادي هم زیاتېږي او زموږ غنم هم پکار دي، زموږ جوار هم پکار دي، زموږ نور فصلونه هم پکار دي، سبزیان هم پکار دي او هر هغه څیز زموږ پکار دی کوم چې د امروزه ژوند دپاره پکار دي. دا به موږ د کوم ځای نه وړو؟ آیا دا به موږ د بهر ملکونو نه راغواړو بیا به دلته اخلو او ډېر زیات ګراني؟ نو د دې ټولو مسلو باندې موږ خبرې کوو. نن موږ په سټوډیو کې پروفیسر جهان بخش صاحب ته دعوت ورکړی دی. پروفیسر جهان بخش صاحب د دې معاملو ساینسدان دی، پوهه دی په دې معاملو باندې. دا علم چې کوم دی هغه د دې ماهر دی. هغې په دنیا کې په مختلفو ملکونو کې خلکو سره په دې معامله باندې چې کوم تحقیق کېږي، کوم ریسرچ کېږي، په هغې باندې د دې تړون دی یو بل سره. او دلته په پاکستان کې زموږ په خیبر پښتونخوا کې د هغې ډېر زیات خدمت دي. هغه وایس چانسلر دی، مشر دی په پېښور کې چې کومه زرعي یونیورسټي ده. زرعي یونیورسټي چې هلته چېرته خلک دا چلې زده کوي چې په پټي کې به کله موږ څه کرو او د څه وخت به څه فصل کېږي، په باغونو کې به څنګه شی نه کرو. نو دا ټول څیزونه چې کوم دي دا د دې نه خلک زده کوي او بیا په صوبه کې خلک هغه کوي. پروفیسر صاحب تاسو په خپل پروګرام کې هرکلی وم، ډېره مهرباني چې تاسو موږ ته وخت راکړو. یو جهان مننه محمود جان صاحب. ما چې تاسو ویل نو د صورتحال چې کوم دی نو دا خو زه خو په خپله په دې نه پوهېږم، لکه ما خو بس یو د صحافي په تور باندې چې څه کتلي ما هغه وویل که نه. تاسو په خپله د دې معاملې د یو پوهه په تور باندې د هر څه څنګه ګوري دا ځمکه چې کومه ده نو آیا دا رښتیا دومره کمه شوه چې اوس مونږ خلک خو پکې له دام وایي چې مونږ سره په 100 کې 50% ځمکه مونږ ختمه کړه او هغه اوس مونږ سره نشته 50% پاتې ده، دم په تیزۍ سره ختمیږي. د صورتحال څه دی جی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یو جهان مننه ستاسو د بلنې چې په دې اهم موضوع ستاسو سره زه خپل نظر شریک کړم. کم چې فوډ سیکیورټي یا د غذا په حواله سره کم زموږ چې خدشات دي نو دا به مونږ په یو هولیسټک د دې تصویر ګورو. که تاسو وګورئ نو د دنیا چې کومې غټې مسلې دي نو د ټولو نه غټه مسله چې ده هغه د آبادۍ ده. زمونږ ورځ ورځ تاسو وګورئ چې آبادي زیاتېږي. که تاسو نړیوال شمیره وګورئ نو تقریبا مونږ دا 2 بلین انسانان زیات شوي دي او تقریبا د دې صدۍ تر نیمې پورې به دا د 9.7 بلین او بیا چې دا صدۍ ختمېږي تقریبا 11 بلین ته به مونږ رسېدلي. نو یو خو دا مسله ده چې دا بیا د نورو مسلو بنیاد جوړېږي. نو یو خو دا ده چې د فوډ سیکیورټي یا کلایمیټ چینج چې کوم وروسته به مونږ په دې خبرې کوو. اول دا ده چې زمونږ چارواکي حکومتي چارواکي دې طرف ته پاملرنه وکړي چې کوم آبادي زمونږ زیاتېږي. که تاسو جی وګورئ کله چې پاکستان او بنګلادیش یو ځای نو د هغې آبادي جی د 1.5
5% په تناسب سره زیاتیږي او زمونږ آبادی د 2.5%. مونږ د هغوی نه مطلب تقریبا زیات پیدا کوو. بیا جی دغه سره چونکې انسانان چې زیات شي نو بیا د هغې مسایل هم زیات شي، د هغې ضرورتونه هم زیات شي، خوراک هم زیات شي. نو اوس په مونږ راشو جي د دې موازنه به وکړو چې مونږ سره چې کله پاکستان کله جوړ شو هغه وخت کې څونه آبادي وه، اوس چې د څومره آبادي ده تقریبا 23 کروڑ ویلې کې، او دا به جي د دې صدۍ اخر ته به تقریبا 40 کروڑ ته ورسي. اوس که دا اوس مونږ د دې موازنه وکړو چې مونږ سره پاکستان جوړېدو نو ځمکه څومره وه او اوس مونږ سره څومره ده، نو په مختلفو وختونو کې سیلابونه راغلي دي، لکه په 2010 کې سیلاب راغی. د ځمکه هم کمیږي څه؟ بالکل جی. تاسو څنګه چې په خپل تعارف په عربي کلماتو کې وې چې مونږ لګیا یو جی دا بهنګم سوسایټۍ دي کورونو. زموږ په پاکستان کې زیات خلکو پیسې لګولي په ریل سټیټ کې، په دې کې به منافع زیاته وي، کورونو ضرورت هم دی خلکو ته، خو زموږ کې کاروبار شته نور خو سشته زما په خیال. بالکل جی. نو بالکل جی. نو د هغې د وجې نه زموږ د ځمکو چې کم د یو انسان په سر چې کم ځمکه ده هغه که تاسو 50 کاله مخکې وګورئ نو هغه نیمه شوې ده. اوس تقریبا 0.44 هکټیر پر پرسن، یعنی د یو هکټر تقریبا نیمه به ورته هم ونه وي هغه پاتې شوي ده. خو که تاسو چې کله پاکستان جوړېدو نو دا تقریبا 2 هکټیر سمثینګ هکټر کې 2 ایکړه 2.2 ایکړ دا د جریبو نه زیات دی. جریب او یو ایکړ کې 2 جریب یو ایکړ کې سلو زپاره سلور جریب ځمکه وه. جی جی. لکه 2 هکټر او نو دا تقریبا 8 جریب شو نه جی 2 هکټر او تقریبا اته. اوس جی هغه تقریبا 3 تر راغلی ده جی. اتونه 3 تر راغلی. هر انسان ته پیله اول 3 جریب ځمکه وه، اوس ورسره د هغه دپاره صرف 3 جریب ځمکه پاتې شو. جی. دا څنګه کمه شو جی؟ نو یو خو جی ما چې عرض وکړو چې یو خو مونږه بهنګم دا سوسایټۍ ښارونه جوړ شو، بلډینګونه روډونه جوړ شو. بل زمونږه چې کومه ځمکه وه هغه سیمو تور طرف ته لاړه، څه پکې واټر لاک شوه، جبهې جوړې شوې. لکه که تاسو چې د پاکستان ټوله رقبه وګورئ دا 79.7 میلیون هکټیر ده، په دې کې موږ تقریبا 23 میلیون هکټیر چې دی په دې کرونده کوو. خو په دې کې جی زموږ نه د بېغورۍ د وجې نه زموږ نه تقریبا 6.63 میلیون هکټیر دا سیمو تور دغه کړه جی، دا مالګه پکې رااله د واټر لاګینګ د وجې نه، د کروندې قابله نه شوه جی. پکې ولاړ دي او جی مونږ چې دلدل وایو یا بالکل جی واټر لاګ 1 میلیون هکټیر هغې ته واټر لاګ شوه. نو دغه طرف ته هم زموږ نه ځمکه چې دی رو کمیږي. بل زموږ نه چې دی نو په هاوسنګ سوسایټۍ کمیدل شروع شو، او دریم د کلایمټ چینج د وجې نه سیلابونه رااله، نو چې کم زموږ هغه زرخیزه ځمکه وه هغه یې رانه ویوړله. نو دا مختلف وجوهات دي چې انسانان زیاتیږي او د ځمکې کم چې کم خوراک زموږ د لپاره پیدا کوي هغې یې کمی را روان دی. دې سره سره جی د فوډ سیکیورټي په حواله سره بیا تاسو وګورئ موسمي تغیر ډېر په تیزۍ سره روان دی، بې وخته کېږي او بالکل نه کېږي. لالینا او النینا کم اثرات چې دي د هغې د وجې نه یا خو بالکل وچوبه د ډېر وخته پورې بارانونه کې، یا یکدم نمی بره وخیږي او د هغې نه وریځې جوړې شي او هغه یکدم راوغورځېږي او د هغې نه سیلابونه. او تاسو ته پته 2010 کې سیلاب راغی زمونږ زرخې راغلی، څوک یې وریځو شکېده، څوک یې څه چلو شو، څوک یې څه چلو شو، یو ځل نه دومره اوبه راغی چې پرېوتې اسمان نه چې خلک وریځو شکېده. نو دا چې څه تاسو وایي دا خو دا شی دی. بالکل جی. هغې تقریبا $10 بلیون نقصان کړی و. اوس چې کم تخمینه لګولې شوې ده دوی وایي $10 بلیون، 10 نه 40 بلیون ډالر چې دی نو نقصان شوی دی. تقریبا 3.5 کروڑه خلک بې کوره شو، د هغې بیماری راغلې، کورونه یې ړنګ شو، ودانۍ یې ړنګې شوې. نو دغه جي موسمي تغیر هم په د خوراک په نشوالي کې، لکه پروس
زه لکه اوس یو د عام سړي په تور باندې تپوس کوم کنه جی اخر د ارسا مونږ کرول کیږي لکه په پاکستان کې دا ول زیات تر کیږي نور زینو کې هم کیږي خو دلته نقصان زیات کیږي چې دا ولې وي اصل کې جی مونږ یو واقعي وشي مونږ سو وخت دا غي ډېر تذکره وکړو خلک فکرمن شي خو لږ وخت تیر شي هغه بیا مونږ یې کو لکه د 2010 سیلاب راغی هغه نقصان وکړو بلډینګونه کورونه ځمکې د ارسه ویړو زناور انسانان سو وخت مونږ په هغې باندې خپل غمرازي وکړله خو مونږ بیا د مستقبل لپاره څه پیشبندي ونه کړه که آینده پرس کا راشي نو بیا به مونږ څه کوو نو مونږ بیا هغه شانتې هوټل هم په هغه سیندونو کې جوړې کړې د اوبو لارې هم راونیولې اگر چې د پاکستان حصه په ګلوبل وارمنګ یا په کلایمیټ چینج کې لیس دین 1% ده نه ذمہوار بالکل تاسو به کتلی دا اوس سزا مونږ ته ملاوي بالکل جی اوس جی تاسو ته پته یې د تیر میاشت کې شرم الشیخ کې کوپ 27 کانفرنس شو هغه تلو نو دنیا ته موږ دا باور وکړو چې زموږ خو پکې حصہ کم ده نقصان موږ ته زیات دی نو د دې لپاره کلایمیټ جسټس په نوم باندې یعنی د موسم انصاف په وجه چې لاس ان ډیمیج چې څونه نقصان شوی نو دوی اوس لګیا دي یو فند قایموي او کم چې د دې موسمی تغیرونه کم مسلې راځي په زراعتو کې یا زموږ په انفراستراکچر کې نو دوی به هغه ملکونه بیا سپانسر کوي چې هغه دغه پیشبندي وشي نو زموږ سره جی چونکې پیشبندي نشته پلانینګ نشته نو بیا د پنګ باندې 2000 خو تاسو کوم تکړه خلک شته نو ټول پاکستان د پوی خلکو نه ډک دي نو بیا ولې موږ سره د پیشبندي او منصوبندي نشته د حکومت په سته نه کنه زموږ تحقیق ټیک نه تاسو ورته ټیک سور کوي نه چې والی په دې باندې پیشبندي وکړي د تحقیق په حواله سره چونکې زما تعلق د زری په هنتون سره دی نو موږ لګیا یو په دې باندې سړنکارم لګیا دي هغه خپل سړنی کوي چې موږ داسي اوس چونکې موسمی تغیر ډېر په تیزی سره روان دی نو موږ له اوس داسې فصلونه په کار دي چې هغه په کم اوبو باندې کیږي او هغه کم درجه حرارت چې زیاتیږي روان دی د دنیا تاسو به لږ آرام وکړئ تاسو چوس کوي او ما سره یو کال باندې یو ډېر ضروری سړی دی نو زم چې هغه سره هم تاسو زه خبره لګه او دغه نوم څه پوینټ سوالونه بیا موږ په پروګرام چلو کنه نو ما سره دی وخت کې په قدرمنو اوریدونکو دی وخت کې ما سره د خیبر پختونخوا کې د خوش قسمتۍ نه دلته یو تحریک شروع شوی چې زرغون تحریک ورته یو زرغون تحریک چې کوم دی نو د هغه کار ټوټل دا دی چې د ازمکه کمی لګیا دي خلک پکې کورونه جوړي هاوسینګ سوسایټي جوړي دی په یو ځای باندې یو ځای شي او د ایثاری او کوشش کوي چې د زری ازمکه د په خپل ځای باندې پاتې شي عبدالولی خان صاحب چې کوم دی دا په خوانه اکسینو په وبخور چې کوم محکمه د اریګیشن کې د خیبر پختونخوا ډیر په یو د مشر دی او په دې تنظیم کې په دې زرغون تحریک کې چې کوم دی نو مختلف خلک پکې کار کوي او مونږ هم پکې کله ورزو ور سره کینو نو مونږ ویل چې د دې نه تاسو کو یو قانون جوړ شو په خیبر پختونخوا کې اوس جوړ شو چې د کروندې په ځمکه باندې به کور نه جوړیږي او هغه هاوسینګ سوسایټي د پاره نه استعماليږي عبدالله خان صاحب تاسو په خپل پروګرام کې هر کله ویم مې خدای ودان لره ما ته خو لغونډه دا وایي چې هغه تحریک کم شروع شو نو هغه کم ځای ته ورسېدو سکار پکې روان دی او کنه دا غي فائدہ تر اوسه پورې څه شوی دا موجان صاحب خبردار چې موږ خو تحریک چې روان کړو هغه کې یو ګټ دا و چې موږ اسمبلی مجبور کړل چې اسمبلی په قانون سازي وکړي او قانون سازي وشوه هغه دا چې تاسو به هیڅ کې اګریکلچر لینډ چې هغه باندې کوي دا استعمال غیر اګریکلچر پرپز نه راو خو بدقسمتۍ نه په خپل ګورنمنت د یې باندې کې خو د ګورنمنت په خپل د مخالفت او په لګیاره غیر قانوني کار کوي لګیاره پاکي کې دا نیو سټي چې کوم شروع کړی دی کې یو لک کانال مکر ورتک نمالنګ د ټیل لاندې زمکې لاندې د ځمکې واغستې د سیکشن 4 وکړ دا د ټاون سي ځکلی د ګورنمنت سایډ خو دا غوښو موږ لګیا موږ کوشش کوو چې دا اګریکلچر لینډ چې دا موږ محفوظ کو فارست محفوظ کو وب محفوظ کو هوا محفوظ کو ځکه چې به دې تاسو یو خبره کوم چې اوس موږ د شهادت تر رسیدو کنه چې زموږ د ورتک ډیم وکم چې انګريز یو راکړیو موږ ټول دا وبخور شو ټول هغه به 2-3 کال پس ټول سین ته ورځي سین نه سمندر ته ورځي پنجاب استعمالي زموږ د استعمال نه وځي ځکه ټول کالیان شو بر قسمتینا ډېر غټ هغه چې دی مافیا راوړل کې انوال شو
نو تاسو لکه چې هغه کوم اسمبلی ته دا شی جوړ وکنه تاسو ول قانون جوړ شو او قانون چې جوړ شو نو د هغه اوس تاسو وایي چې نه حکومت پکې مخې لدای ایثار کو اوس مخکې د دینه پس دویم سټپس کې دی شي چې دلته جوړ نشو نو قومي اسمبلی ته یا بل ځای تاسو تل شي چې د دې لارې سره کې محمود جان صاحب قانون جوړ شوی دی قانون ریفیکیشن گورنر کو قانون باندې عمل نشره سو پوری چې ګورنمنت په خپل قانون باندې عمل ونی کی د پرایویټ سوسایټي کلم په عمل نه کوي هغه د پر خلا روزګار شول ګورنمنت خپل ماته چې ګورنمنت خپل قانون اول پاس کو اوس نوټیفیکیشن مو شو ګورنر په هغه کا نوټیفیکیشن کړ سب هغه لګای د دې هغه کې د زمکه چې زمکه چې دی هغه لګای په هغه نه د کسل لګای په مختلف طریقو باندې ما خو ته چې یو لک کانال زمکه کم شخونه دی باندې کم پروجیکټ لانډر چې دا زمکه پته دا هغه باندې 19 ارب روپۍ له اوس په لګیله پروجیکټ لا روان کمپلیشن لري او هغه زمکه چې کوم اوس بخور کیږي اوس د ته برابر شول 19 ارب روپۍ په لګي هغه نه یو لک کانال زمکه چې دی راواله کېده نیو سټي پېښو نیو سټي سره یو ځکه راواله لګاري اوس پر اندازې په کېږي زمکه لګاري کور نه کوي نو د دې نه پس تاسو چرته لکه دا غشته دی چې دویم فورم څه دی چې تاسو ال تلاړ شو دا شی د عمل ایثار کوي دویم دا لاره چې موږ خپل لایل څخه خبره کړې دی موږ باندې په خلاف هم کوټ ته ځو خان استاد سره مرګري سوې چې مخکې په دې باندې کار کې دی شي لکه دا شی مخکې ایثار دی شي کنه لازمه په خیال خلک په ضرورت کېږي نه زموږ کوم ملګری کوم لایل دي اگر اته ویل چې دی باندې بالکل موږ په هاي کورټ کې وکیس کوو دا موږ سټاپ کم از کم دی باندې موږ دا سټاپ کوو نو کم از کم د ګورنمنت باندې خیال شي چې موږ یو غلط کار کوو یو غلط اقدام کوو عبدالله خان صاحب تاسو ډیره مننه تاسو سره ان شاء الله په دې باندې یو ځل ناسته کوو ډیر زرو په دې باندې خبرې کوو تاسو کور ودان ډیره مهرباني چې موږ ته وخت راکړو السلام علیکم نو دا جی یو بل اړه خو کنه چې موږ تاسو ته ویل چې لکه دلته یو زرغون تحریک شروع شوی دی او په هغه تحریک کې دا دی چې هغه یو کوشش وکړي چې قانون جوړ شي خو قانون باندې گورنر هم دسخط وکړي چې زرې زمکه باندې به اوس دغه نه کیږي کار باندې کیږي نور به بلغه نه کیږي زه دا خو خیر دا خو د دې د خوخي کار دی خو تاسو خبره کوله چې اوس مونږ سره چې کله زمکه کم شو نو مونږ داسې فصلونو ته لاړ شو چې هغه د کم اوبو سره هم هغه کې فائدہ کیږي باغی باندې خو پوه نشم چې دا به څنګه کېدای شي تحقیق چې زمونږ په زری پوهنتون کې روان دی چې مونږ خپل داسې د فصلونو قسمونه تیار کو چې هغه په کم اوبو باندې کیږي دا ممکن هم ده د کې دومره زیات راکټ ساينس نشته دی خو لږ وخت په حالي بل دوه قسمه مونږ ته دنیا کې چرته داسې شته جی بالکل شته دی بلکې اوس خو جی لګي موږ کې خپکیږي نه نو قدرمن اوریدونکو تاسو هم د پروفیسور صاحب نه څه تاسو کول غواړئ یا په خپل تجربه مو سره شیر کوئ په دې معاملې باندې چې زمکه کمیږي لګیا د مخکې ضرورتونه زیاتېږي زموږ راتلونکي نسلونه به څه کوي نو تاسو هم موږ ته کال کولای شئ زموږ د پیښور نمبر دی 09154 تاسو په دې باندې کال کولای شئ او موږ ته په خپل پروګرام کې تاسو هم شریکېدای شئ او تاسو هم په خپل خبره کولای شئ جی سر چونکې موسمي تغیر چونکې روان دي نو موږ د دوه سيزونو سره مخ یو خو د دنیا کې درجه حرارت زیاتی ټیک شو جی ګرمي زیاته شو ټیک شو جی او پاکستان چې دی دا هغه لسو ملکونو کې شامل دی چې کوم ده موسمي تغیر نه زیات متاثر کیږي موږ په 5م نمبر باندې یو دا غي مخکې لا سوکشته مونږ نه مخکې جی دا دغه دی جی دا کم افریقې ملکونه چرته چې لکه ټول غریبانان ملکونه دي بالکل ټول غریبانان هغه وجه ده جی زمونږ په پاکستان کې د ځنګلاتو رقبه چې د جی هغه تقریبا 15% ده په نور دنیا کې دا د 25 نه سره 33% پورې الته ډېر ځنګلي دي زه چند زیات ځنګلي بالکل جی بل دا ده چې په خوا به مونږ چې کله ماشومان مونږ به پیادت اوس خلک جی د هر شي د گاډي استعمال کوي چې د گاډي استعمال کوي نو کاربن ډای اکساید دی هغه روان دی جی کاربن مون اکساید دی سلفر ډای اکساید دی ګیسونه دی هغه بر روان دي بل میتین ګیس لکه دا مونږ به جی د ورجی وسوم شولې چې وته مونږ وایو دا مونږ په ولاړ اوبو کې کرو حالن کې د دې نه میتین پیدا کیږي او میتین چې دا گرین هاوس ګیس ته دا غي د وجې نه زموږ ټمپریچر بڑھاويږي نه د اورجو پیداوار خنه د کوم د لپاره تاسو چې د دې نه نقصان نشته جی خدا اورجی چې دی هغه وخت موږ سره وبډېر ګلوبل وارمنګ نو دا اورجی په لګو بو باندې کیږي جی خو مونږ هغه په خوانې طریقې سره روان یو هغه کلایمټ سمارټ اګریکلچر وته مونږ
اوس نن سبا چې داسې ډرون راغلی دي چې هغه تاسو په یو پټي باندې وچلوئ نو هغه تا ته ډیټا درکړي چې د پټي په دې سر کې اوبه پکار دي او هغه اتوماتیک په نور د زمیندار ضرورت نه دا وتاله ډرون بتاته وي چې د جی خو داسې ډرون راغلی چې هغه په وګرځي تا ته وایي چې دې ځای کې د نایټروجن ډیفیشنسي ده نو دې ځای له صرف تاسو خو ډېر زیات ګراني که نه خو به هر څوک نشي چلولی په خپل پټي بالکل جی خو ټیکنالوژي شته دی او کله چې حکومتي سرپرستی ورته حاصلوي نو بیا کېږي حکومت دا ډرونونه راولي او جی بالکل مونږ جی سپری کوو دا مختلف پیسټیساید د حشراتو دپاره استعمالو مونږ په ټول دغه باندې د بیمارو دپاره اوس داسې نه ده جی ډرون وګرځي تا ته یو خاص ځای چې په دې ځای بیماري ده په دې ځای کې املخان دي په دې ځای کې پیشوګۍ دي بس په دغه ځای باندې نو سمارټ اګریکلچر ځکه چې اګریکلچر جی 95% دوبه چې دی اګریکلچر استعمالي کم 100% په اګریکلچر کې استعمالي او تقریبا 15% هاوس هولډ کې دی او 1% په د انډستریز کې دي نو موږ به جی اوس هغه پخوانی طریقې د ختمو ځکه چې د کلایمټ چینج سره جی یو بل غټه مسله را روانه ده اوبو نشتوالی یاد ساتي خو د ولسم پکې ضرورت تاسو نه تاسو کوي کنه یو کال دی پکې زوی ما چې دیم پکې شامل کو نو ګورو السلام علیکم جی سوکی یو د کم زینا السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سوکی یو د کم زینا رور صدیق خبرې کوم په خبرنا خرور وای تاسو وسویل غواړئ په لغه ملمت هرکلې ما لګ وای کنه جی نور خیر مونږ ته خپل دي په خبر کې به ذمہدار کوله مونږ پټي په اجاره مواغسته کنه به کله یو شی کله بل شی به کارو زه په خبر د خاص په خبر د ذلت شاور دا نو غز مکه غون نه خرڅه کله ولګي په کې شګي چلیږي ته کورونه به دغه کیږي یو شی بل شی به کیږي نو غون د زمونږ دی نه کوم چې یاره به جوړه پکې چا خبر 800 900 جوړ مګه با کړل کېده دا اوس پاغه کې د صرف خیمه په 800 جربو کې صرف 100 جرب زمیندار ده او 700 جرب ازمکه خرڅ شولا او دا ډېر مشکل غوندي صورتحال دی به تاسو دا خبره کوي چې قانون خلک وایي او دا خبره کوم صوبې سیملینا چې کوم بل پاشي گورنر لذي مستا گورنر چې به د خطو کې کنه استاد گورنر مستا گورنر یو ماتې نه سينغه به زه تاسو کمل دوی زه ته نه سیملې کسان ته بګیم مولویس کسان بګیم چې چاز مکه ته چانه رسو کې خرڅې سو کې نه خرڅې څنګه چلې څنګه بوتونه ته بګیم وای مدا خو غیدل تشته دینه نو دا غي باره کې خبره کو خیال کې جرنل خبره کو د چانوم مالا د چا چنوم علي بیا موږ د پاره دا ضروری وي چې غدل ته ناس یو خپل جواب وکړو خپل جواب د پاره غیشته نه کنه نه نوم نه علامه جی نوم نه علامه څو شاته مې دا نه خو لیکن خبر ته کوم موږ د علاقې پسمنده علاقه ده کنه د حد نسی وګ تاسو به چې خبره به تاسو ثبوتونه ارسه دوه خیمه بکی نو که سم خلک دوه تنګ شوی دي کنه لکه پاکستان الحمدلله په دنیا کې اول نمبر پاکستان یو په بولا چې په لندن نو ورکوما خو نور خلک تنګ شوی دي کنه چې خلک وي په کاش پاکستان کې نه پیدا بل ځای پیدا وي صحیح ده ورستاسو خبره راورسېده اوس پروفیسر صاحب نه تاسو کوو چې د ځمکې خو کمیږي او دا خو سوسایټي نه ما خبره ده که نور تاسو ویل غواړي وی راته کې بیا به مخکې خپل پروګرام بوزو نو سم نه ویل غواړم خو والله چې به دې باندې موږ لکه ځمکه موږ ډېر اکشن واغستو کنه ولکه دا خلکو پاور ډېر سی او لګ نه ډېر سی او بګي زه خیر دې واره پکې ونه خوړه زه خیر دی وخت راشي ان شاء الله دا ټولې مسلې به ان شاء الله خدای حل کی ځکه چې اوس مونږ به تور ټولنه به تور سوسایټي لګیو او په دې مسلو طرف ته سپام لرو لګیو نو هغه زما په خیال چې فائدہ به کیږي مخکې مونږ تاسو چې کله خپل کې خبرې کو په خبره ځان پوي نو ان شاء الله دا مسلې به ټیک شي تاسو چې خبره کوله بیا به د دې طرف ته هم راشي دی چې زموږ په علاقې کې به اتنه سو جریبه چې کومه دا غیبه اجاره کې اوس سلم نکېږي ټول زما بالکل جی د دې خبره ډېر حد پوری صحیح ده تاسو ګوره د خرڅونه پروانی شو دا کورونه او سړکونه او دکانونه او بلډینګونه جوړ شو واقعي د خار خواو شابجی سبزیم ډیر زیاتې کې دي مونږ چې په ټول چرته به د ګوپیانو پټي او بالکل جی او د دې خبره بالکل صحیح ده جی عمر بارزان چې ډیر وګنه جی خو ځینې سيزونه زه خو به د زری ماهر په توګه خپل سفارشات ورکول شم چې کم زما په اوس کې دي اوس قانون نافذ کول دا خو د حکومتي چارواکو کار دی نو تاسو په دې پروګرام په توسط سره به ته مونږ خواستو کو چې یاره په دې باندې عمل وشي چې یاره زموږ د زرخیز مکه
خو چونکې زما تعلق د زری پوهنتون سره دی هلته کې مونږ اوس لګیا یو سټیټ اف دی آرټ کلایمیټ CCC ورته وایي کلایمیټ چینج سنټر جوړو خیبر پختونخوا کې به دا اولنی کلایمیټ چینج سنټر وي دې کې به جي مونږ ماډلینګ کوو د زمیندارو دپاره چې په کمو علاقو کې به کم فصلونه په کم وخت کې پکاري چې مونږ وکړو ها تاسو به خلکو له دا وایي چې په دې ورځو کې دا فصلو کې ځکه چې د موسمي تغیرو د وجې نه اوس زمونږ هغه پخوانی دغه پاتې نشو چې یاره خامخا به مونږ په دې ځای غنم کرو خامخا به جوار کرو خامخا به وریجې کرو اوس به ورته مونږ اډوایس ورکوو چې په دې وخت کې به دلته بارانونه کېږي په دې ټایم کې دا به ټمپریچر نو ته دا فصل وکړه نو تاسو به څنګه پته لګي مونږ چې دا ارټیفیشل انټیلیجنس د ډیټا چې کوم تاسو یاد کړئ بالکل جی دا به مختلف ډیټا مونږ ته راکوي شي د نن 3 میاشتې بعد به موسم څنګه وي دغلته کې به د باران څه صورت وي دغلته به د ټمپریچر څه صورت یالي د دې خپل ماډلز اویلیبل دي او هغه به یو مونږ ته ریکمنډیشن راکوي چې په دې علاقه کې دا فصل پکار دی په دې وخت کې پکار دی نو دا ساينسي طریقې سره تاسو به موږ خلک چرته ګرځي لکه زمیندار به تاسو پس چرته ځي دا به څنګه دی پته لګي چې تاسو به دی دا څنګه زمونږ جی خپلم په زری پوهنتون کې خپل یو ریډیو سټیشن دی چې مونږه تقریبا 3 غنټې خپل نشریات کوو د خپل زمیندار ورونو د پاره او کم چې د زراعتو جدید طریقې دي هغه روزانه کیږي چې په هفته کې تقریبا 6 ورځې زموږ نشریات کیږي زموږ خپل FM ریډیو سټیشن دی د دې نه علاوه مونږ جیز د مختلفو ضلعو نه زمینداران راغواړو او دلته ورته ټریننګ ورکوو ورکشاپس کیږي دلته عملی کم پټی دی هغې ته یې بوزو چې یاره تاسو به جدید زراعت څنګه کوئ ځکه چې زموږ زمیندار چې دی پیسې خرچ کی خو هغومره آمدن هغې ته نه راځي څومره چې پکار دی بلکې زمونږ زیات خوراک چې دی دا جي د پوست هارویسټ لاسز ورته وایي یعنی د شوکولو یا ریبلو نه وروسته زمونږ نه ضایع شي مثلا خاص کر سبزو کې دا مسله ده او په دې مرج ډسټریکټ کم چې زموږ د قبایلی علاقې وي دي کې دا ډېر غټ مسله ده مثلا په پړانګ غار کې جي ټماټر دا په دې سیزن کې کېږي چې په پاکستان کې په یو ځای کې ټماټر نه ځکه چې دل الله تعالی داسې یو موسم ورکړی دی چې دغلته کې پرخه نه کېږي یو دلته کېږي یو جي ورتیر درګۍ سره یو ځای دی هلته کېږي خو د هغې زمیندارو ته مختلف مسایل دي بعضې وخت کې هغې خو وکړي ښه فصل ومشي خو هغه مارکیټ ته بیا په راوړو کې هغوی ته تکلیف وي نو د هغوی زیات فصل بیا په پټو کې خراب شي نو موږ ورته اوس داسې ټیکنالوژیز او دغه کوو چې یاره کم ټماټر یا سبزیانې دوی نشي راوړي د هغې نه دي جوسز جوړ کړي د هغې نه پیسټ جوړ کړي چې هغه پریزرو شي دغه شانتې زمونږ په ساوث وزیرستان او نارت وزیرستان کې دغلته جي الوګان هم ښه کېږي مڼې هم ښه کېږي خو هغه مارکیټ ته په راوړو کې د هغوی نه ضایع کېږي نو دغه مونږ راغواړو د باجوړ نه راغواړو خیبر ممند ایجنسۍ او زمونږ زری پوهنتون فرست ټایم جی د دې ټول مرج ډسټریکټ بیس لاین سروې کړې ده د زراعتو په حواله سره دا څه پته چې په دې ټول ضلعو کې دلته سکی د بیس لاین جی دا اوس مونږ به پبلک کوو جی او بیا به حکومت تی چارواکو ته مونږ مشورې ورکوو چې په خیبر کې څو کوي په بالکل کم په چینار کې څو کوي او په وزیرستان کې څو کوي او چرته څو کوي دا موږ سپیشلایز دغه چې دا څنګه چې یاره ټماټر به په وزیرستان کې هم کیږي او په باجوړ کې به هم کې نو هر علاقې لپاره موږ سمارټ اګریکلچر دی ته وایي چې هغه انټروډیوس کوو چې یاره د هغې زمیندارو ته فایدې ځکه چې زموږ دغه مرج ډسټریکټ د بله مرغه د دهشتګۍ ښکار شوي دي زموږ ډېرې ځمکې هم خرابې شوي زموږ چې کوم قبایلي وروڼه وو هغې ته مالي او ځانونه هم رسېدلي تاسو د دې ټول نه واقف یې نو موږ زری پوهنتون غواړي چې دغه مرج ډسټریکټ خاص کر دا موږ بیا په خپلو خپو ودرو د زراعتو په حواله سره یو تاسو کوم چې تاسو د موجودګۍ نه فایده لري دا موږ اکثر ګورو خلک وي په دې اول به موږ د یو ځمکې نه یو فصل اغوستو کنه په کال کې اوس خلک وي چې درې څلور ته والی کنه او هغې له خلک هایبریډ فصل ورته وي که څه ورته وي کنه چې لکه د یو ځمکه کې زر مختلف شي نه وکرلی شو د هغې نه د فصل واغستی شي نو خلک وي چې دا خو نقصان دی وي
نو هغه نقصان دی ځکه چې په بازار کې ډېر شي نه مونږ ګورو چې اوس خلک وایي یاره دا وایي هغه هایبرید فصل دی دا هغه سبزي ده دا هغه فروټ دی نه چې د هایبرید او عام زمونږ قسمونه چې دي هغه کې څه فرق نشته بس صرف مونږ هغه ذایقه چې ده هغه د زړو فصلونو سره یا سبزو سره عادت شوې ده قدرتي طریقه قدرتي هایبرید چې دی د دې نه علاوه د دې بل حل نشته جی هایبرید درې چوند زیات دغه ورکوي پیره چې موږ یو پټینه 2 فصله اغستې شو کال کې اوس موږ شپږم اخلو نه جی دی پیداوار زیات دی جی د دې پیداوار درې چند دی جی خو دې کې یو مشکلات دي چې د دې تخم بیا ته د نوي فصل لپاره نشي استعمالولی دا به ته د کپنۍ نه اخلي او جی خو دا کم تعداد سره چې مونږ ما ارزو کو چې کم ریټ سره مونږ روان یو زمونږ د پاپولیشن زیاتیږي نو د هایبرید ټیکنالوژي نه علاوه د دې بل څه حل نشته ځکه چې ځمکه په دې کې یو بله خبره موجود زموږ د زړه ذمہداران به ډېر زیات پوهېده که نه جي دا په خپل هم ساینسدانانو دي ځمکې ته به چې وکتو نو دوی ته پته چلېده اول به خلک ډېر زیات پوهېده په دې شیانو باندې خلک اوس هم شته هغوی اوس هم دا خبرې مبرې کوي که نه د هغوی د هغه تجربې نه څوک استفاده نه کوي اصل کې چونکې په زراعتو کې اوس نن سبا چونکې انپوټس کم چې سره ده یا تخم دی یا کم دوايانې دا قیمتونه زیات دي نو اوس زمیندارۍ طرف ته څوک ډېره توجه نه ورکوي ځکه چې هغوی یو سړی پې پیسې ډېرې ولګوي خو چې کله پیداوار راشي نو دې کې یو بل په پاکستان کې یو مسله ده چې هغې ته مونږ میډل مین وایو درمیانه سړی جي کمیشن چالي نو زمیندار ته هغه قیمت نه میلاوي کم چې کنزیومر زه چې کم اخلم د منځ کې جي ډېر زیات تفاوت دی دا په هر کاروبار کې دی جي دې کې ډېر زیات دی لکه مثلا مخکې به چې منډی ته سبزي راله جي یوه بولی به کېده سهر او هغه به بیا دکاندار راوړه اوس یوه بولی نه کېږي سهر یو بولی وشي زه ټماټر په 10 روپۍ والم بیا یو غنټه بعد بیا بولی وشي هغه ټماټر بیا په 15 روپۍ شي او چې کله دکاندار ته رارسي نو دا ټماټر 10 روپو ته راغلی نو زمیندار ته خو جی هغه پراته دا ګرانیږي جی لکه دې کې څه خاصیت نه پروت دا ګرانیږي بالکل جی نو زمیندار چې دی هغه په ډیس ایڈوانټیج دی او کنزیومر څوک چې استعمال والا دی هغه په دغه منځ والا دی نو دغه وجه ده چې اوس خلک هغه زمیندارۍ طرف ته توجه نه کوي ځکه چې خرچه پې زیاته راځي او بیا چې د موسمي تغیر د وجې نه کله باران راشي کله زول راشي کله خپله چېرته داسې شی کتلی که تاسو څه انسینټیو ورکړي څه داسې یو سهولت ورکړي خلکو له داسې یو ګټور یو شیز وله ورکړي چې یاره که تا دا ځمکه وکرله موږ به تاله دا فایده درکوو حکومت طرف نه چېرته څه داسې تر اوسه پورې څه سجیشن راغلی چې د خلک په دې مجبوره شي چې خیر دی د فصل نه که څه نه ګټي موږ به دله څه درکړو خو دا فصل وکړه په دې حواله سره زه جي د وزیر اعظم کله چې سابقه وزیر اعظم عمران خان هغه یو اګریکلچر ټاسک فورس جوړ کړو د خیبر پښتونخوا نمایندګي زه هلته کوم جي نو د 13 ورځو کې مونږه اوس کم وزیر اعظم د شهباز شریف صاحب مونږ راغوښتو جي د غنمو په حواله سره مونږ نه پالیسي غوښتله مونږ ورته خپله پالیسي ورکړه هغې کې مونږ یو څو څیزونه هغې ته وښول که دا وشي نو د غنمو په خلک به غنمو کوي زیاتو کوي یو دا ده چې د غنمو دپاره 3 څیزونو ضرورت دی یو دا ده چې ښه تخم پاکستان کې د بده مرغه زمونږ ضرورت چې دی څه تقریبا 1.3 یعنی 13 لاک ټن دی او کم چې سرټیفاید سیډ یعنی ښه تخم دی هغه تقریبا 6 لکه ټنه دی نو 6 لکه ټنه چې دی دا خلک دا نور تخمونه استعمالي نو بنیاد ولا مونږ غلط کیدو نو مونږ وایو چې یاره تخم اویلیبلی بل جي د کر په وخت کې سره چې د یوریا شو ډي پی یا خو بالکل ناپید شي یا په بلیک مارکیټینګ کیږي سمګلینګ کیږي قیمتونه ډیر زیات شي نو زمیندار بیا هغه د هغې دونه وس نه کیږي چې هغه واخلي نو چې ښه تخم نه او بیا دغه ښه خوراک نه او دریم جي اوبه دي سکالی جی په پاکستان کې تقریبا خاص کر پنجاب چونکې زمونږ د غنمو بیلټ دی نو هلته 36% کمی اوبه دي نو چې ښه تخم هم نه ښه خوراک هم نه او اوبه ورسره هم نه نو هغه به زمونږ پیداوار څنګه زیات شي نو مونږ وزیر اعظم صاحب ته دا تجاویز پیش کړل چې یو خو د کر په وخت کې چې تاسو سره یوریا او ډي پی کم از کم 2 لکه ټنه بفر وي چې بالکل هغه
سټاک کې پرته چې د نشواله راشي. بل دی وته مینیمم سپورټ پرایس وي، مونږ وته دې ته پراپرټ سپورټ پرایس وایي. مثلا په یو من چې مونږ کله تخمینو لګول نو تقریبا 2.5 روپۍ د کروندې نه ونیسه تر ریبل پورې راځي. نو مونږ حکومت ته دا تجویز ورکو چې په دې 1 روپۍ تاسو منافع ورکړئ، نو دا 3.5 کوي. خو تر اوسه پورې لا کابینه هغه سپورټ پرایس یا پراپرټ پرایس نه دی اناونس کړي. نو چې اوس زمیدار یم ماته دا پته نشته زه به غنمو کرم دا به زمانه په کم قیمت څو کلی نو خو بیا نه کوي کنه جی. نو دې کې لکه د حکومت هم سستواله په خپل نه کړو، نو د بهر نه بیا مونږ غنم راوړو، بهر نه بیا د ارسم پوره کو بهر ملکونه. بالکل جی. کتا سو ګورې پروس کالی تقریبا 3 لکه 30 लाख 3 مليونه ټنه اوس په موږ راغواړو چې 1.5 بلین ډالر به پیلګي. ته دومره پیسې به باندې لګي؟ بالکل جی. 1.5 بلین موږ د یوکرين تقریبا 38% موږ دا غي نه راغواړو. اوس چې دا کمې دی جی دا به تقریبا 1.5 بلین ډالر په دې موږ خرج کوو. مونږ ولدا دغه کو چې ته دا سپورټ پرایس زر اناونس کا خو تر اوسه پورې هغه اناونس شوی نه دی. په یوریا او په ډي پی کې هو سلک کمې راغله د دې سبسيډي ورکړې ده. بل جی زمونږ د گاډو د تیلو نه بعد د ټولو نه زیاته زر مبادله په خوراکي تیلو باندې خرج کی. مونږ دنیا نه یا چې ټول پیسې کوم زموږ لګي هغه پټرول له دنیا نه او یا دویم نمبر جی تقریبا د کال کې به مونږ جی 5.5 بلین ډالر په دغه خرج کوو. 5.5 ارب ډالر جی. دا به زمونږ د خوراکي تیلو دغه کتا سو ګورې جی کوم خوراکي تیل دا چې مونږ دا مونږ چې استعمال جی زمونږ جی د پاکستان او انډیا او بنگلاديش زمونږ سعادتونه هم ساجيب دي. زمونږ جی د یو انسان په سر باندې تقریبا 2 کیلو تیل مونږ خرج کوو جی کال کې جی. خو جی دا نور دنیا کې وګورئ مونږ جی چې ارسه په فرای کوو چې سونه وړي نو دومره زمونږ خوخي جی. دغه شان کتا سو جو ګورئ چینی جی تقریبا زمونږ دلته کې 21 کیلو پر پرسن دی جی. دومره خواږه مونږ خروجي چې به انتها مټایا نیو دا. نو مونږ خپل د تونم بدلو جی. کتا سو ګورئ وړه جی تقریبا 125 کیلو مونږ په کال کې یو انسان خورو. ځکه چې کوريجي یو کار سي خو چې ډوډۍ مونږ نه خوړلې او د غنمو خټه ډوډۍ نه خوړلې نو هغه باندې مونږ زمونږ تسلی نه کیږي. نو مونږ به یو خپل د تونم دا کو. نو حکومت ته مونږ دا خواستو کو چې یو خو دا پروفټ سپورټ پرایس زیات کړي، دا یوریا او ډي پی چې دا سبسایډایز کړي. او بل جی یو غټه مسله چې مونږ وکتله زمونږ چې کم دا هارویسټر دی دا کم چې ریبل مخکې خو پر لور باندې اوس کمباین هارویسټر دی دا جی تقریبا 10% لاس کوي جی. دا غنم واپس زمکې ته ځي خدا کې ورزيږي ضایع کیږي جی. نو موږ ته وی چې تاسو د نوري دنیا نه خمشینان راولي او خلکو له خیر دې په کرایه باندې ورکوي چې دغه 10% دام ډیر شي دی چې دا موږ ریکور کړی جی. نو دا مختلف تجاویز ولا مونږ ورکړه زموږ خو جی تجاویز وس حکومت په سور عمل کوي کې لس من غنم کیږي نو یو من پکې ځای بالکل ځای کیږي جی. 10% زموږ دا چې کم کمباین هارویسټر دی د کې لاسس کیږي دا افیشنٹ دی نه. دین علاوه مونږ ته په خوردنی فصلونو باندې تاسو سبسيډي ورکای لکه خلک شړشمو کوي جی بیا خرڅول پر اریان دي سره وسو کم په دې باندې مونږ چې تاسو تقریبا 7000 پوری سبسيډي ورکای چې خلک دغه فصلونه هم زیات کی. د دې نه بعد چې د چونکه دا دغه سره غنمو سره کمپټیشن کې دي باز زموږ تیلدار فصلونه لکه شړشم شو نو دغه کې بلګه مسلې خو زموږ سره نور پرشته سویابین شته نور داسې تیلدار فصلونه شته چې دا غي مونږه پیداوار تاسو چې کدا مونږ طریقې سره وکړو بیا خو لکه زموږ مسله خو دې سره حل کېدی شي خو مونږ ګورو چې څوک هم سیاسي بیان ورکړي زموږ چې کوم واکمني هغه وجه زمکه کمیږي لګیا ده کنه زمکه کمیږي او د فوډ سکیورټي ډیره لویه مسله ده کنه او هغه د عبدالولي خان صاحب خبره چې حکومت په خپل په ډیرو خبرو باندې عمل هم نه کوي خو بیا هم خپل تقریرونو کې د دې خبرې ذکر کوي کنه نو دا زمکه چې کمیږي لګیا ده
څومره لویه مسله جوړولی شي. دا ډیره زیاته بالکل جی مسله چې زه په دې ضلعو کې چېرته چې مسلسل سیلاب راځي هلته ګورم غټې هاوسنګ سوسایټۍ پکې جوړېږي لګیا دي. د کراچۍ او د لاهور او د اسلام آباد نه غټ انویسټران راځي دلته ارزانه ځمکه والي هغې نه ګیر چاپېره ښایسته ځایونه جوړ کړي او هغې باندې بار بورډونه لګوي په مختلفو میډیا باندې پیسې ولګوي او هغه زموږ په دې خلکو باندې بیا ګرانه خرڅوي. امون ګورو د سیلاب په لاره کې هم ډېر هاوسنګ سوسایټیانې راځي. خلکو دا پروا هم نه کوي چې یاره دا ځمکه زه علمه لګیم ول لږ تپوس وکړم دا سیلاب لار خو نه ده خو ځمکه مسلسل کمیږي لګیا ده که نه. دا صرف سیاسي بیان دی که نه تاسو نه اخر وخت کې د یو ځل بیا تپوس کوم چې دا مسله ده؟ نه جی سیاسي نه دی بالکل کمیږي. تاسو وګورئ چې د نوښار د موټر وې نه چې تاسو روان شئ تر درګاه پورې چې تاسو په د روډ داسې دغه ځای نه ټول چې کورونه مارکیټونه او دغه دي جي دینه مخکې جی مونږ چې براتلو پېښور ته دا زیات خالی و جی هغه زرخیز ځمکې زمونږ کمیږي لګیا دی دې کې بالکل حقیقت شته دی. خو کم تجویزونه چې مونږ حکومت ته لکه ما جی د غنمو په حواله سره سکل چې کم دغه دی تر اوسه پورې جی هغه سپورټ یا پروفیټ پرایس جی هغه دغه نشو. تاسو هم خل چې کله دغه ورکړي نو هغه ټایم خو بیا سیلابونه هم راغلي و د نورې معاملې هم پکې ونو کېدای شي حکومت ورته اوسګار شوي نه که نه د حکومت سنجیدګي نشته. اوس دا نشو ویلی جی زمون خو تجاویز ورکولو جی باقی عمل درآمد خو د حکومت کار دی جی. خو زه خبرونه فالو کوم په دغه حواله سره نو تر اوسه پورې کابینې لا فیصله نه ده کړې چې راتلونکې به موږ د زمیندار نه یو من غنم په 100 پیسو ولو. ښه دا یو بل شی دی. اخرنی یو سوال کوم تاسو نه چې دا په دې مردان کې زه د ډېر وخت نه زه ګورم 15 کالونه زه یو هاوسنګ سوسایټي ګورم یو نه دوه مې کتلي دي که نه چې هغې کې زما په خیال باندې یو پلاټ هم اړو خرڅ شوی نه دی او خلکو پکې پلاټینګ کړی دی که نه هغه دومره غټ ځای دی په دې نورو ځایونو کې هم زه ګورم یو پلاټ هم پکې نه خرڅېږي او خلکو پلاټینګ کړی ناست کېږي حالانکې هغه پهله د کروندې ځمکې وي که نه. نو دا شیزونه چې هغه کېږي د دې بیا د وروستو د ریورس کېدو هم څه بندوبست چې لکه یو ځای کې بس خرڅ نه شو راځي واپس پې کروندو کړو که نه د حکومت په کور کې داسې چېرته شی تاسو نه دی کتلی کله نه جی ما چې دا هاوسنګ سوسایټي دی نه خرڅېږي دلته نو بس نه دی که نه دلته د غنم وکرلی شي څه بل څه دی وکرلی شي که نه ما جی نه دی لیدلي په خپل تاسو خپل څه تجاویز ورکوئ لګیا حکومت ته چې دا ځمکه کمیږي لګیا د بالکل جی مو خو زه خپله جی د دې څه ورته پرویکټیو ورکر یم چې چونکې زما تعلق د زراعت سره د زرعي پوهنتون سره دی نو زه خو به غواړم چې زما د ملک شینی او دلته د خوراک څه مسله نه ځکه چې فوډ سیکیورټي جی درې ایز ورته مونږ وایو اویلیبلیټي چې اویلیبلی اکسیسیبلیټي چې ایکس از افورډیبلیټي اوس دلته مسله جی د افورډیبلیټي تاسو وایي چې ویمه او سړی اغسته هم شي او سړی ور پورې رسیدي دا درې نو دې ته مونږ فوډ سیکیورټي وایو. خو د بده مرغه دلته جی زمونږ کنزیومر پرایس انډکس چې دی جی تاسو وګورئ دا انفلیشن جی 25% سرکاري اعداد شمار دي او ګرانی زیاته شوی د هغې مختلف وجوهات دي د بجلی بل زیات شوی د پټرول قیمت زیات شوی ده. تاسو کوم چې دا زموږ دا کلچر ول نشي کېدای ما په بهر دنیا کې اوسو ځینو کې کتري کنه چې یو سړی سره 15 جریبه کور دی یا 15 کاناله کور دی یا 10 کاناله کور دی په هغه کې هغه 15 نه ول 10 مرلو پورې ځان له کور جوړ کی باقي ځان له غیر چاپیر باغونه کوي ما خو دلته نه ګورو بس کور دی پورا کور دی یو کور د بل نه غټ جوړ اصل کې جی مونږه غلامان پادې شو ک تاسو ګورئ هغه وخت کې به ما کور کې جی سبزی مو کوم کور کې زل ته بار پاتې کېدم کور کې سبزی خپل هغه کې فروټ خپل هغه کې د جناورو د ساتلو لپاره چارم پلوا هغه کې مرغیم ګرځي دی او بتکم پکې ګرځي دی او چرګم پکې ګرځي دی دلته دا کلچر ول نشي کېدای چونکې زمونږ جی دا سټیټس سمبل دی دا سړی په 10 کناله کې اوسي او دا په 2 کناله کې او دا په 3 بر دغه سټیټس مونږ جی خراب کړیو چې د چا څومره غټ کور دی نو هغه دومره غټ نواب دی او خان دی د سټیټس معاشره دی جی او دا چونکې زمونږ هغه هسټري داسې راغلی چې د نوابانو د جاګیردارانو غټ غټ کورونه وو اوس هغه ځینې غلامي غوندې بالکل جی ما قشه مونږ خو هلته بهر اوس هم ګورو خلک لګي ځناورو سره په یو ځای باندې اوسېږي هغوی ځان سره ځناور هم ساتلي مونږ دلته ګورو هغه شی کمیږي پهله به خلکو ځان سره په کورونو کې ځناور هم ساتل غوا میخه به هم ځان سره ساتله ورسره به اوسېده اوس هغه هم نه ساتي لګیا دي او د هغې به ډېرې فایدې به هم دوی ته وي هغه فایدې هم اوس دوی ته نه میلاویږي زه هغه کور چې کوم به خلکو له هسې یو بل له پای ورکول که نه جي مونږ کره پای ډېر دی یاره مونږ کره دوه غواګانې ولاړې دي میخ مړه پلان کیله م ورکړه لږ دله م ورکړه
اوس زه ګورم هغه خلک په خپله په پیسو باندې لګي دا اخلي نو د دې دپاره لکه دا موږ کوم طرف ته روان نو دا به چې موږ خپل مایند سیټ چینج کوو جي او دا یوازې دغه مسله نه لکه ما څنګه عرض وکړو جي د اوبو مسله را روانه ده ښه جي ډېره غټه 2025 کې به پاکستان چې دی د اوبو د نشوالي سره بالکل مخې واټر ټیبل بالکل لاندې روان دی زموږ لاندې اوبه نشته که نه نه جي لاندې لاړې جي د هغې وجه دا ده چې زموږ ریشو چې ده جي د ځمکې نه اوبه راویستل او بیا ورته ورکول زموږ نمبر 160 دی جي په دنیا کې په دنیا کې موږ اوبه راوباسو خو واپس دوباره ولا نه ورکوو نه ورکوو جي زموږ 160 دی دغه شان که تاسو وګورئ دنیا کې 19 ملکونه داسې دي چې د اوبو د نشتوالي سره مخ دي چې پای کې سعودي عرب او د عرب کنټریز هم دي پاکستان پکې جي 14 نمبر دی که تاسو چې بیا نور اعداد و شمار وګورئ 1962 کې دلته د یو سړي په سر باندې تقریبا 15,000 کیوبیک میټر اوبه وي ښه جي اوس چې دی هغه 1130 ډېر کمې دي جي ستاسو ډېره مهرباني چې تاسو وخت راکړو تاسو راغئ دومره زمونږ پروګرام ستاسو خلکو وکتئ واورېدئ او ټول دنیا کې چېرته هم چې څوک دا ګوري لګیا دي نو هغوی ته هم د دې نه فایده شوي زمونږ منمو پروفیسر جهان بخش صاحب دا د پېښور کې چې کوم د زرعي یونیورسټي ده چې د زراعتو مختلف تحقیقونه پکې کېږي استاد دی او دلته خلک تیاری چې مخکې دي پاکستان کې چې کوم خلک په دې شعبه کې کار کوي نو ابه څنګه کار کوي او تاسو زموږ خبرې واورېدې ځمکه کمیږي لګیا د کوشش کوئ چې خپل کور ورکوټی جوړ کړئ ګیر چاپېره ځمکه ځان ته پرېږدئ خپل کور کې سبزي وکرئ ځان سره ورسره په فروټ وکرئ شین وکرئ دا په دنیا کې خلک اوس هم د کاروبار په طور باندې هم بهر استعمالي لګیا دي نو مونږ یې ولې نشو استعمالولی غټ کور ولې خامخا مونږ جوړ کړو بیا به د خیر راتلونکي هفته کې ستاسو په خدمت کې به ځل بیا حاضرېږو مونږ ټول خپل دعا کې یاد ساتئ الله په امان